او دا اصول ځکه محدثینو ذکر کړل د پاره د دې چې یو کس دا مجالونه کې چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ځان نه خبره دنده کی. یو ملګری د فیاض الدین داغه سوال دا دی چې آیا احادیث قطع الثبوت او قطع الدلالت دي کنه؟ یعنی اصل کې سوال نه دی بلکې اعتراض دی. اعتراض دا چې تاسو وایي چې احادیث قطع الثبوت دي، قطعي طور باندې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي، اور قطعی الدلالت دی په خپل مدعا باندې قطعی دي، قطعي طور باندې دلالت کوي، د دې وجې نه احکام ثابتېږي. نو هغه دا اعتراض کوي چې کله احادیث قطعی الثبوت دي، قطعی الدلالت دي، نو بیا تاسو د تقسیم ولې کوئ چې دا حدیث حسن دی، دا حدیث صحیح دی، دا حدیث ضعیف دی، دا حدیث غریب دی؟ دا اعتراض در اصل کې د منکرین حدیثو اعتراض دی. کم خلک چې احادیث نه مني اور احادیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاریخي هسټري وای، احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګن وای، احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم حجت نه مني، نو دا اعتراض در اصل کې دا کوي ته هغه وای چې تاسو احادیث حجت منئ، قطعی الثبوت ورته وای، نو به احادیث کو دا تقسیم ولې کوي چې دا صحیح دی، دا ضعیف دی، دا موضوع دی. د دې جواب دا دی چې احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو رڼا ده او د حضور صلی الله علیه وسلم په قلب اطهر باندې د دې نزول شوی دی د بنی نوع انسانی د هدایت د پاره، اور در اصل کې د دې مصدر ذات الهی دی، د الله د طرف نه حدیث وحی شوی دی په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل الفاظ سره، په خپل عمل سره، یا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل الفاظ سره د دې تاکید کړل. نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها واتى. تر تازه دی هغه کس چې زما خبري واورېدي، په خپل مې یاد کړي بل ته مرسولي. نو احادیث چې دي په دې کې دا تقسیم نشته چې دا حدیث صحیح دی، ضعیف دی، غریب دی. حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبرې دي او دا قطعي خبرې دي. دا کم تقسیم چې دی دا د دې وجې نه محدثینو او رسولیین د حدیث چې دی هغوی کړی دی. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رستو مختلف فتنې راپورته شوې، د خوارجو فتنه، د روافضو فتنه، د نواسبو فتنه، مختلف فتنې را پورته شوې. د اصل کې یهودو او د دوی کوشش داو چې صحابه کرام بدنام کی، د دوی کوشش داو چې احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې غلط خبرې دنده کی، غلط خبرې دنده کی. نو دې سره به دین چې دی دا به مجروح شي. نو محدثینو اصول وضع کړل چې مونږ به ګورو راوي ته چې راوي عادل دی، دارنګې حافظه مضبوطه ده، دارنګې کثیر الملازمه ده، خپل شیخ سره ډېر وخت تیر کړی دی، حافظ دی. نو د حدیث به مونږه الو که چېرته د یو محدث په باره کې دا مونږ ته پته ولګېده چې دی خو رښتونی دی خو کله کله دروغ هم وایي، فسق پکې موجود دی، نو بیا هغوی دا تقسیم وکړو چې دا حدیث په دې ته به مونږ ضعیف ویو، دې ته به مونږ حسن ویو، دې ته به مونږ صحیح ویو. نو دا کم ضعف چې دی، حسن چې دی، صحت چې دی، دا د اتصال چې کم طرق دی د هغه طرق په اعتبار سره دی. نفس حدیث کې ضعف نشته، نفس حدیث کې غرابت نشته. او دا اصول ځکه محدثینو ذکر کړي د پاره د دې چې یو کس دا مجال ونکړي چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ځان نه خبره دنده کړي. نو جواب حاصل دا دی چې دا کم تقسیم چې دی دا د کم مدلسین چې دي، تدلیس چې کوي، د هغوی د تدلیس نه د حفاظت دپاره دا اصول محدثینو ذکر کړي دي، ورنه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا تقسیم نو، دا تقسیم وروستو شوی دی د پاره د حفاظت حدیث. والله تعالی اعلم بالصواب.